والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. د هیومنزم شاخونه منګ ویل سیکولریزم، لیبرلیزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټالیزم ول. نن چې زمنګ د درس عنوان دی نو هغه تصوریت دی. دا یو فلسفه ده. دوی وی چې حقیقت انسان او کائنات وی دا غیر مادي شی دی. دا فلسفه چې وا دا د افلاطون نظریه و. چا وا د افلاطون دا نظریه و چې هغه ویلي او فلسفه جدیدو کې برکلی، هیګل او اګسټاین دوی دا نظریه لري چې دا ټول کائنات وی دا څه حقیقت نه دی، بلکې دا د حقیقت یو تصور دی چې موږ په نظر باندې راځي، بلکې حقیقي دنیا بل کمزې کې دا وی د کوم ادراک چې په عقل او فهم کې ناراضي. نو دیتا فلسفه د تصوریت وایي. سوی فلسفه د تصوریت یا مثالی ورته وایي. دا د دوو دنیاګانو دغه ورکوي، نظریه ورکوي چې یو ظاهري دنیا ده چې موږ ته په نظر راځي او یو چې موږ انسانان پکې اوسېږو، او حقیقي دنیا دا نه ده. حقیقي دنیا هغه ده چې زمونږ عقل ادراک هغه نشي کولی. بیا دغه شان د 11 نمبر چې موږ به وایو هغه د پوسټ ماډرنیزم فلسفه ده. ماډرنیزم فلسفه ده، بیا به د پوسټ ماډرنیزم فلسفه هم وایو، او بیا به د هیومنزم او د اسلام تقابل به دا وایو. دا زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه ده. مولوی صاحب عبارت شروع کړو، مخکې ټول نرسه موجود دي کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. لسم تصوریت دا تصور د وجودي دي مطابق حقیقت انسان. دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ، ډیر ضروری دي چې کوم مرګري، ځکه دا فلسفه او دا نظریه ډیره په دنیا کې په تیزی سره په خورېدو د مسلمانانو په ذهنونو کې شکوک او شبهات چوي. نو دوستانو تاسو نه زمونږ دا درخواست دا درسونه الله د رضا لپاره مخکې شیر کوئ. ها یعنی تصورات دي دا نظریه د افلاطون وا په جدید فلسفه تصور وجودي مطابق انسان مطابق حقیقت د انسان او کائنات دا غیر مادي دي، یعنی دا څه دي تصوراتي دي. شاباسي دا نظریه د افلاطون وا په جدید فلسفه کې برکلی، هیګل، اګسټاین او داسې نور دا نظریه لري چې دي کائنات ټول څیزونه حقیقت نه دي. مولوی صاحب څه توجه اوسه. ها بلکې د حقیقت یو تصور دی، بلکې حقیقي دنیا بل کوم ځای ده، د کوم ادراک چې په عقل او فهم او غور او فکر سره کولی شي. فلسفه د تصوریت یا فلسفه مثالیه د دوو مختلفو دنیاګانو خبره کوي. یو ظاهري دنیا چې په کوم کې انسانان اوسېږي، او بل حقیقي دنیا ده لیکن موږ ته په نظر نه راځي، لیکن زمونږ په تصوراتو کې راځي. ولسبانو دا د 11 نمبر چې موږ دا د هیومنزم فلسفه د ماډرنیزم ماډرن شلو د چې کله د مذهب د قید نه آزاد شو شو دوی کې جدیدیت راغی. د ویل چیرې انسان ته اوس معلوماتو شو چې موږ مذهب پرې غوستو، موږ له معلوماتو شو چې آزاد یم، خود مختار یم. نو دا د ماډرنیزم فلسفه 300 صدۍ په دغه باندې کړې ده، حکمرانی کړې ده د یورپ باندې. 300 کاله دا په 19 صدۍ کې پیدا شوې ده، تقریبا د 2000 پورې دا فلسفه د ماډرنیزم چلیدلې ده. وای دا فلسفه په 19 صدۍ کې پیدا شوې ده. د دې شاخونه دي مساوات، لذت پرستی او نور دي. دوی وايي انسان آزاد دی. باندې ان شاء الله بیا مختصر غونډه نور وضاحت هم کوم. ولسبانو دا مساوات، لذت پرستی، خواهشات پوره کول، ازادي، ترقی، مساوات دا ټول د ماډرنیزم فلسفي شي دي، د دې پیداوار دي. خود منګه ویلو کنه چې دا څومره فلسفي چې راوتی دا د کم وخت نه شروع شوی دي. ولسبانو د نشاط ثانیه نه ولسبانو کنه عهد قدیم کما زمانه ده. وی را سره 15 صدۍ پورې 15 صدۍ پورې ستوي کوم زمانه ته ویل کې حد قدیم دا د یورپ تاریخ دورو د دې نواله تر د 1900 پورې د 19 صدۍ د وسطه پورې زمانه ته نشاط ثانیه ویله. ولسبانو هغه نه روسته د 2000 پورې دا د ماډرنیزم فلسفه تیر شوی. په دې کې ټول دا چې څومره فلسفي دی او دا چې سونه الحاد خور شو چې دا سپه کړه دې چې دوی ترقی وکړه د دې روسته په دې 300 کالو کې وکړه. زمنګ زوال راغی دوی په ترقی باندې. موږ زوال ولې راغی؟ موږ د دین پرې وسو. هغه خپل بيدینی په منګ اراده نکړه، رشوت، دروغ او خود خواهش پرستی دغه شیزونه په فرقواریت په دې شینو باندې موږ اول خپل کې وجنګولو. او هغه سوګلم زمنګ په فنونو زمنګ د اسلاف د کتابونو سوګلو فایده واسو بر لاړ. مگر علامه اقبال رحمت الله علیه چې کله په لندن بلا بیره کې خپل اکابرینو کتابونه وکتل نو مگر علم کی موتی کتابه اپنے ابا کی وکړه چې د علم کتابونه موتی
لال او جواهر کتابونه چې ما د لندل په لابیرو کې ولیدلو مګر علم کې موتی کتاب ها وای زما زړه پړک وچاو دي نو لکه دا خو دوی هغه وخت دغه وکړه ترقی وکړه دا د ماډرنیزم د فلسفې په بنیاد باندې بیا دې نه پس دویمه فلسفه بل چې راغله بل دور چې راغی د مابعد جدیدیت دې ته ویل کېږي دا به تاسو یاد ساتئ مولوي صاحبانو ماډرنیزم فلسفه د کوم وخت نه شروع شوې چې دونه خو معلومه یې کنه ول سمې صدې نه مابعد جدیدیت فلسفه ترد الحاد کې او تا ته پته نه چې مابعد جدیدیت فلسفه څه ته وایي تا ته پته چې مابعد جدیدیت فلسفه دا د پوسټ ماډرنیزم فلسفه د مولوي صاحبانو دوی وایي چې ماډرنیزم هم یو اصول لري دا ماډرن خلک هم اصول لري ګوره څه د لیبرلیزم شاخونه پکې مولوي صاحبان موږ ویل سیکولریزم ځان له نظر لري سوشلیزم ځان له نظر کیپټالیزم ځان له نظر لري کوم ته چې سرمایه‌دار نظام خپل اصول لري کنه دوی وایي بیا هغه اصول لري او دا اصول لري مذهب هم اصول لري دواړه ختم کړي دولسم مابعد جدیدیت فلسفه یا پوسټ ماډرنیزم فلسفه را دوی وايي ماډرنیزم هم څو اصول لري او مذهب هم څو اصول لري دا دواړه صحیح نه دي دا جدید فلسفه د شلمې دا مولوي صاحبانو د شلمې صدۍ پیداوار دی ښه دې ته په ذهن ساتئ تقابل د اسلام او دا خو موږ ذکر کړو مختصر غونډه کې وضاحت شو اوس به موږ ذکر کوو چې دا د هیومنیزم فلسفي سره د اسلام او د هیومنیزم تقابل څه شی دی د دې وضاحت وکوم عبارت وایم شابه تقابل د اسلام او هیومنیزم د هیومنیزم تصور د اسلام سره متصادم دی بلکې دا نظریه منل شرک دی دا ولې شرک دی مولوي صاحبانو دا څوک چې د هیومنیزم دا فلسفه ونی دا شرک دی ځکه هیومنیزم څه ته وایي انسان پرستی ته وایي دا د اسلام په نظر کې انسان چې دی د عبدالله دی څه دی د الله بنده دی د الله مملوک دی او د الله من مخلوق یو کنه الله زمون خالق دی او من د دې د اطاعت مکلف یو او من ذمہوار یو د دې د هر څه د حکم منلو د الله تعالی من سيو په دې باندې من مکلف یو ګره ځکه د اسلام په نظر کې انسان عبد الله دی یعنی د الله تعالی بنده دی انسان د الله تعالی مملوک دی او د مخلوق دی او د دې د اطاعت مکلف دی او ذمہوار دی او د دې هر څه حکم منلو پابند دی اسلام خو وايي تر خپل ځان په باره کې اختیار هم نه لري چې په خپل ګوره دا خودکشي ولې حرامه ده مولوي صاحبانو خودکشي په دې وجه حرامه ده چې بای دا ستا جسم سستا خو نه دی دا د الله ته درکړی دی دا د الله ته سره امانت دی دا امانت د الله په امانت کې چې دا عقلي که سړی څوک وي چې بای زما جسم دی دا اعتراض راشي اعتراض به وشي ذهن به نه رسیدلی د ملحدینو چې بای زما جسم دی زه ختموم د خدای پاک څخه کار دی نعوذ بالله نو دې به موږ څه جواب کوو عقلیم دا به ورته چې بای دا ستا جسم د سره دی نه ته تکړه شه د ځان په شان ته یو بل جسم پیدا که موږ به ته ومنو خپل پټوسټیټ ځان له پیدا که چې موږ دې ومنو چې والله دا زما پټوسټیټ دی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون الله وی تاسو بل څه نه پیدا کړی خپل ځان نه پیدا کړی دي نو دا ستا جسم ستا نه دی دا د الله امانت دی تاسو ځکه خودکشي نشي کولی چې خپل ژوندۍ نشي ختمولی نن سبا چې دا کوم الفاظ استعمالیږي چې انسانیت انسان پرستی شوه ارزوی انسانیت حیثیت انسان شو انساني حقوق شو مولوي صاحبانو دا څومره الفاظ استعمالیږي ګوره انسانیت پرستی شوه ارزو انسان انسانیت انسان به حیثیت انسان انساني حقوق دا ویلي دا ګوره د اقوام متحده انساني حقوق صرف ما دپاره دي زه مسلمان دپاره نشته مسلمان ته انساني حقوق نه دي حاصل چې دوی قرارداد پیش کړی دی په فلسطین کې چې کوم دوی اسرائیل لا وستل مولوي صاحبانو اسرائیل چې دوی آباد کړ دوی دا قرارداد پیش کو برتانیا والا چې بالکل زه آزاد فلسطین هم غواړم یو آزاد اسرائیل هم قائمو خور سره به موږ څه کوو دا قرارداد د کشمیر د قرارداد په اقوام متحده کې منظور شوی دی انساني حقوق صرف بس په موږ باندې دي چې نور ځایونو کې د مسلمان ته به حق نه ورکوي انساني حقوق په نوم باندې مسلمان به د خپل حق تپوس نشي کولی که مسلمان د خپل حق تپوس دپاره ټوپک راولي وي دا دهشتګرد دی د جهاد نوم ته د دهشتګردۍ سره بدنامي او خپل چرور ته راځي په موږ باندې هغه ځای نو موږ باندې بمبارۍ نه کې دا انساني حقوق د ځان دپاره دا قوانین ګوره ځان دپاره جوړ کړي دي خو موږ مسلمانان هم اکثر په دې کې وروره په دې فتنه کې ګرفتار یو چې والله هغوی خو ډېر ښه قانون جوړ کړي دي ته خو د هغه دا قانون د مسلمان د فایدې دپاره ولې نشي استعمالېدی پکار ده چې بې حیثیت انسان شو نو موږ انسانان نه یو موږ ته ولې هغه د ازادۍ حق نه راکوئ موږ له ولې د خود مختارۍ حق نه راکوئ چې ته هغه ځر نه راځې او موږ دلته هټ کې خو بارمان ده چې ما سره نشته دا وسایل که نه که دا وسایل موږ سره والله که دا کافرو موږ نه سر اوچت کړی او چې موږ سره کوم سره دیم نور هغه د هغوی په اختیار کې دي د مسلمان په اختیار کې نشته دا ټول الفاظ هیومنیزم د انسان لپاره استعمالوي کوم چې دوی مستقل خدای ګڼي دوی داسې الفاظ استعمالوي د ټول نه مخکې انسان ګوره نعوذ بالله خدای او مستقل انسان خدای ګڼي دی داسې الفاظ د ټول نه مخکې انسان عبارت ویوه
مخکې انسان ټول انسانان برابر دي. انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. داسې جملې په اصل کې د هیومنزم د فلسفې نتایج مولوي صاحبانو دوی وایي کنه انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. دا تاسو په دې ټي ویانو باندې په دې سوشل میډیا باندې د دې سیکولر خلکو ذهن به دا خبرې اوري انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. دا جملې د هیومنزم د فلسفې نتایج دي. هیومنزم انسان ته به حیثیت انسان ګوري بغیر تعارفات او عقایدونه او اسلام داسې نه کوي. اسلام انسان مجرد انسان په ځای نه ګوري بلکې دا نظریه او افکار او عقاید په بنیاد د مؤمن او کافر او منافق فرق کوي. مولوي دلته راغودره مولوي صاحبانو دوی وایي کنه هیومنزم وایي چې بس دا انسان دی چې بس دا انسان شنو بس د اختیار دی کدا شراب څکي او کدا زنا کوي او کدا جمعه ته ځي او کدا هر څه کوي دا به حیثیت بنګ ورته وایو یار دا خبره غلطه ده. اسلام د خو د بد تمیز لري د نیک او د بد تمیز دا تمیز موجود دی دا په هر معاشره کې موجود دی. موږ ویلو مولوي صاحبانو چې څونه افکار راغلي څونه نظریات راغلي د هیومنزم د فلسفې پورې هغه کې د خیر او د شر تمیز د خو د بد تمیز موجود د هیومنزم د فلسفې دا ختم کړو ته هغه معاشره کې چاته نشي ویل چې دا د بد کار وکړو کدی ویلې بس ته مجرم شي. پلار د زوی نه تپوس نشي کولای پلار د زوی نه تپوس نشي استاد د شاګرد نه تپوس نشي کولای دا کار دی ولې وکړو مور د لور نه تپوس نشي کولای خاوند د ښځې نه تپوس نشي کولای دا دی ولې وکړو چې دی ولې دی وکړو بس دا به جیل کې پروت دی ته مجرم شو. نو دا ټول اقدار ختم کړل هغه څه ختم کړل. اسلام یو انسان د افکارو نه آزادانه تصور کوي او دا خبره آزاد نه تصور کوي مولوي صاحبانو منګه اسلام خود افکارو نه دا بل څنګه انسان وي چې هغه بس افکار نه وي نظریه بنل لري مجرد به انسان به وي او دا خبره د عقل سره هم صحیح ده چې مجرد د بې فکر انسان هم د کوم فکر خاوند اب هم د کم فکر اسی وز انسان دی زده او خر کې به څه فرق شو زناور او خر کې به انسان کې به څه فرق پاتې شو. حیوان ګرال نو حیوان کې ناطق کې ورسره هغه د ناطقیت دغه د خطر شو حمارت ته وړي دی ځه نو انسان به حیثیت انسان په دنیا کې نشته دی. هر څوک چې دی د نظریه قائل دی انسان چې وي هغه به موږ ته د افکارو او نظریه والا په نظر راځي. پوه شوي مولوي صاحبانو که نه پوهېږئ اکثر خلک د دې فلسفې نه ګوره ناواقفه ځان پې پوهېږئ مولوي صاحبانو اکثر خلک د دې فلسفې نه ناواقفه وي نو وایي انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. نو دلته چې دا وایي چې انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی ته به ورته وایې د دې څه مطلب دی چې دا انسان ته ستا خپل مقصد دی دا به تا ته راځي مه ده چې کله درته راشي نو دې وخت کې به ته تپوس وکړي چې بهی ته خو د هیومنزم د فلسفې په بنیاد دا خبرې کوي چې انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی چې څه انسان وایه به منو نه انسانانو دا کارونه کړي دي اوس به موږ منو ورسره دی دا د همجنس پرستۍ قانون پاس کړي موږ به ورسره منو خلاف فطرت کارونه کوي نه. نو وايي انسان د خپل فکر د خپل افکارو او د مغربي فکر او فلسفه کې د ازادۍ معنی ده. مولوي صاحبانو د مغربي فکر او فلسفي کې د ازادۍ معنی څه دا ورته وي او شابه چې هر انسان د خپل خیر او شر د صحیح او غلط معیار معلومولو حقدار دی او اصلي آزاد انسان د مغرب په نيز هغه دی کوم چې خپل مقرر کړی شوی اقدار او پیمانه خپل کړي او د هغې مطابق زندگی تیره کړي. کوم مذهب کوم حکومت کوم معاشره چې انسان د خپل اختیار نه منع نه کړي هر انسان چې څه ګڼي هغه د اختیار کړي او کوم چې غلط ګڼي هغه د پرېږدي. انسان د خیر او شر خالق دی د خارج نه په خیر او شر منل نشته دی. د مغرب اساس او بنیاد چې په کوم افکارو او فکرونو او تصوراتو باندې دی په دې کې ازادي د ټول اهم ترین تصور دی او دا هیومنزم نتیجه ده د جدید دنیا د ازادۍ په تصور قایل دی. مولوي صاحبانو د مغرب په نسبت باندې اصل انسان کم یو دی چې هغه خپل اقدار سوکي خپل خواهشات پوره کړي سوکي خپل خواهشات پوره کړي د خارج نه په دمنه خیر او شر منل نشته چې ویل که مونځ کوه دا خیر دی او کدی مونځ ونه کو دا شر دی که دغه شانته کې د شریعت مطابق ژوند تېروه هغه وي چې سره خوښه وي. اوس موږ وایو چې سیکولریزم کمونستان او سیکولریزم پیژندل دا پکار دي دا عبارت لږ زر ضروري او شاباسي. کمونستان او سیکولران څوک دي دوی پیژندل پکار دي. اول د سیکولر د کومو نظریاتو والا خلک دي دوی اکثره ملحدین دي او کوم چې په الله تعالی د ایمان دعوه کوي دوی وایي مذهب جدا چیز دی او دنیا جدا. مولوي صاحبانو څوک چې وایي چې مذهب جدا چیز دی او دین جدا چیز دی ته پوه شه دا سیکولر نظریه والا سړی دی چې دی دا به ځان له مسلمان وایي خو د نظریه د سیکولریزم ده نو بیا به د سیکولریزم په بنیاد ورسره خبره کوي. دویم نمبر دوی هم جنس پرستی قائل دی او د دې لپاره قوانین جوړ کړي دي. دریم نمبر دوی وایي چې دین ته په سیاسي امورو کې حصہ مه ورکوئ دا د کوم بنیاد به وي عقل پرستۍ سره موږ پرون ویل که نه. څلورم نمبر په دیني امورو کې عقل ته په نقل زیات ګوره د عقل هر څه د قرآن هر روایت د نقل مطابق پیش کولو نه منګه څه یو زمونږ یو مسله د خلاف عقل نشته دی دوی ته زمونږ چیلنج دی د ټولې دنیا فلاسفو ته او ساینسدانانو ته د اسلام یو نظریه یو وړه مسله د دوی د خلاف عقل
ثابت کی نو دوی بار څه کی ورور بس د قران آیات د بار په فرض مثال عقل نه د عقل منلو ضرورت نشته موږ بس کو موږ بنقل بزو زمنګ د عقل نه بعضی خبرې بار دي نو موږ بس کو نه به منو لکه ما سره تحریر سره مې مناظره ما ته اسمان ثبوت نشته وي فلسفه ساينس نه ثابت کړي ما ساينس خو 3% معلومات کړي دي 97% څه شي 95% زه د اوس د ساينس دانانو د انګريزانو په خبره د خدای نه انکار وکم دا ټل دغه اسمان موجود دی یو وخت براج نن ساينس ته پته نشته خو یو وخت به ساينس ومني چې اسمان موجود دی د سیده کنه دا زمنګ فلسفه ورته سویل متکلمین ورته سویل فلسفه قدیم د چې ماده حادث د دوی بول نه ماده قدیم ده او دوی په دا عقلي دلایل پیش کولو زمنګ متکلمین بیرت کو نن خپل فلسفه منل چې بای ماده قدیم نه ده ماده د بګ بینګ پوجا پیدا شو د قشان د ګنن کو اسمان نه مني او یو وخت براشي چې اسمان به ساينس به ثابت کی چې اسمان موجود دی مولوی زبانو نو عقل چې ده داسې بنه کو چې موږ د خپل نقل پریدو عقل پس روان یو موږ باول عقل زمنګ د پارسی شه ده نقل دی مولوی زبانو انسان چې دا منی زیاته نجسه ده منی او دغه دسمات ته شو دسمات او دسمات کنه دا زیات نجس ده عقل سوي چې پکار ده دی وخت انسان چې سړی ته شو دسمات دی چې غسل وکي منی ما بارګه احادیث موجود دي موږ سره د سیده کنه ده نو موږ په څه پسې ځو نقل پسې ځو په موضوع چې موږ مسکو موزه باندې مثلا لاندې پکار ده خبره پکار ده اوس په عقل باندې چې شنو بس بره لاندې به شروع کړو بیا سر رقم لګي موږ بس کو موږ د پاراول اصل نقل د مناسبانو او نقل په دلیل سره ثابت ده پس چې نه د عقل خلاف نه دی ګورت مولوی صاحب مخکې ځه پنځم د دوی داسې عقیده لري چې دین د دنیا د تمدن سره مطابق نه دی دوی وایي چې اسلام غفلت ته دعوت ورکوي نعوذ دوی ګوره څه وایي وایي دا دین وایي چې د دنیا د تمدن سره ولې نه دی د دنیا ترقي موږ کړې وکنه بس په 19 کې زمونږ ترقي یافتو زمونږ په کورونو کې براناګانې ډیوي بلېدلې موږ هغه وخت کې څومره ټکنالوژي و څومره د میډیکل کې چې څومره موږ پیشرفت کړو څومره ایجادات چې موږ کړي نن هغه کتابونو کې موجود دي مولوی صاحبانو منګه ولې نه خو تاسو زمنګ اصل کې اداره چې موږ خپل دین لري شنو دغه وجنه منګه خراب شو کچره اوس موږ په دین باندې عمل وکړو نو واپس موږ خپل ترقی شروع کوو دی وای دا کومه ترقی چې دا د سیکولریزم د برکت شوی دا ول مخره سیکولریزم د برکت نه شوی دا د اسلام د برکت شوی دا د اسلام نه چې تاسو د سپین نه تاسو دا فنون نه منتقل کړي تاسو د ترقی ور تاسو خو بلنبل نه دوی با ناولي ګرځیدل ایو انګريز یو عیسائی په کې لمبل شروع کړ مسلمانانو نه متاثر شو چې موږ څنګه پاک ساګ ګرځو خسته اترونه به خوشبويان دوی په سپویل دوی خو په پادران ورته چې سونه ناول دومره وي تخته ته نږدې نو هغه چې کله لمبا غسل شروع کو د جسم صفائی شروع کړه نور پادرانو په د کفر فتوا لګولې ته کافر شو نو تاسو خو په یو سړي چې صفائی شروع کړه کفر فتوا به لګولې ته ترقې نه څه خبره سیکولریزم بس ترقی کړی شپږم د دوی په نظام اخلاق صرف د ازادۍ مساوات او ترقی پورې محدود دي اوم دوی په مذهب باندې اعتراض کوي چې مذهب د ترقی لپاره خنډ دی اتم په تعلیمي ادارو کې دوی د یورپ تقلید کوي لکه موسیقي اداکاری هنرمندي دا ور زمنګ اسلامي تعلیمي ادارې دي کنه دي مولوی زبانو دوی راشوي دا زما ثقافت دی رباب منګي زما ثقافت قران او حدیث دی د سې دې کنه دی وای موږ بس نسوار موږ پس تړلې وای دا پښتنو ثقافت دی دا خلک دي دا د سیکولر نظریه والا خلک دي مولوی زبانو چې ستا په تعلیمي ادارو کې الکان او جنکې به زه ناس او ټنګ ټکور به شروع کړي شرابونو کبابونو دغه شیزون د پاره دوی لارې حواله د دوی وسنه کیږي الحمدلله ته مسلمان طلبه کرام هم پکې سبق وي یعنی کوشش کوي دي چې زمونږ د اداري تعلیمي ادارې بالکل سیکولر جوړیږي الحمدلله د مسلمانانو بچي پکې سبق وي نو دله پکار دي چې موږ په تعلیمي ادارو کې اسلامي اقدار خپل کو نه د سیکولریزم والا نه هم د یورپی طرز معاشري په شان باندې د سینماګانو او د یورپی او فکری مرکزونو جوړولو کوشش کوي لسم دوی د یورپ په شان د معاشره په شان ژوند تیروي د مذهب هیڅ پابندي نه کوي مونږ او د دوی خپل خواهش په کوي کی او کوي نه کیسي ونه کی یو لسم خپل ځان ته د مډرنیزم او د خيارا نسبت کوي او دا وایي چې په دین باندې موږ ټول نه خپوي بلګر مولوی صاحب الله وایي څه به ویلې وای دوی چې پاسي کې موږ له جاهلان وای وای څوک چې د غوا میتیاج د دایز دګ دوی ځان لبه سوي او خيار او ځان ته ماډرنیزم والا وای د انګریزي او دوه درې الفاظ چې دګ به دوی ځان ته سوي په دې سره دوی کوشش کوي چې دین د دایرې نه خزان آزاد کړي او د الله تعالی حق ځان لري کړي دولسم د فقه د اکثر مسائل او قواعد په ذریعہ د خپل ځان د نفي لپاره او په اسلام کې د شبهات پیدا کول لپاره کار اخلي ولې زبانو ګوره دا ډېره خطرناکه فتنه ده بګي د فقه د اکثر مسائلو د خپل خواهش لپاره په مرجوح اقوال باندې بس کوي زبنګ په مفتابه او غیر مفتابه اقوال موجود دي کنه غیر مفتابه پس بنخته چې دي کې د فائدہ وي
دیارلسم ازادۍ طرف ته دعوت ورکوي په خاص د بیان ازادۍ طرف ته او دا په دین کې تحریف لپاره ځان ته وای بیان ازادي هر چا ته حاصله ده بس سره خوخه هغه اسلاف بس چې سره خوخه بس وي هغه په دین نه پویدل ها را پاسېږي غامدي سے په نسبت دواله ماندي چې دوانه دغه اوسې شو منکرین حدیثو نور یو علم په عالم اسلام کې یو علم نه تیر شوی د پنځ نو دغه خلک دي مولوی صاحبانو څوارلسم دین اسلام چې څومره شعبې دي که علما دي او که اسلامي کتابونه دي دوی هر وخت کوشش کوي د دوی د بدنام کولو دوی بګوره چې دوی سره تکینه کنه د مولا خلاف د عالم خلاف د کتاب خلاف د اسلام د یو شوبې خلاف دوی خبرې کوي درته دا د دوی ګوره ذهن جوړ شوی فکر جوړ شوی چې بس د دوی د بدنامولو کوشش بدوي کوي پنځلسم په مسلمانانو باندې داسې تهمتونه لګوي چې دوی دهشتګرد دي تنګ نظره دي جاهل دي وغیره شپاړسم همیشه د کفارو سره دوستی کوي او د کفارو سره صلح او تفاهم غوښتنه کوي که هغه په لاروي په هر لاروي دین ته په دنیاوي امورو کې هیڅ اهمیت او حیثیت نه ورکوي ولسم همیشه د یورپ د فائدې لپاره کار کوي اگر که د مذهب سپکاوی کړي او که د مذهب سپکاوی لپاره دوی ته پیسې ملاويږي یورپ د خوشالول لپاره دوی لګي دي او نن سبا د اسلام باندې اعتراضات دوی پیشن ګرځولې دي بس صرف اسلام باندې اعتراضات کوه اتلسم دینی مراکز او خدمات په ټولو بدنامونکو نمونو سره سو دا قدامت پسند دي ورو دا خوځګار دي دوی خو د کور نه تختیدلې خزو نه تختیدلې دا تاسو اورئ کنه اورئ به دا خبره نورلسم د ښځو شرعي حجاب پورې خنداګانې کوي او د کور نه د ښځو د ویستلو کوشش کوي او د دې دپاره د هر ممکن وسایل نه کار اخلي لکه کانفرنسونه کول دي سوشل میډیا استعمالول مولوي صاحبانو په دې هر یو دغه باندې پوره نیمه غنټه درس کیږي او چې په اوس درس شروع کوم نو په هر یو د موضوع باندې په دې هر یو جز باندې نو ډیر کېږي نو دا تاسو دا زده کوئ مخکې وایه شلم د کفارو فار قسمه دشمنۍ او ظلم باندې خاموشي ګوره دوی د کفار څومره ظلمونه موږ سره کوي شل کاله موږ بمبار کړو په افغانستان کې په لکونو مسلمانان شهیدان که چاته تاسو وکړو مولوي صاحبانو چرته لاړې مفتي صاحب یخشه تا د څومره ظلمونه دوی کوي آیا دوی د سیکولر نظریه والا کوم احتجاج وکړو څومره مدرسې زمونږ بمبار کړې دوی راوتل نن په افغانستان کې پونتون به بند کړی دی پونتون ولې بند کړی دی هغه ځان له موضوع چې بیا هغه وسایل برابر شي چې د مسلمانانو د بچو د اخلاق سو شي حفاظت وشي اول د ټول نه دا ضروري ده چې هغه برابر شي نو حق به موږ ورکو خو لیکن دوی څه وکړه څومره مدرسې بمبار شوي څومره جوماتونه شهیدان شو څومره علما شهیدان شو دوی کله احتجاج کړی د هغې دپاره نه یویشتم په شرعي مسایلو کې بې علمه بحث او مناقشې کوي د ځان نه فتواګانې ورکوي او کومه فتوی چې دوی خواهشات او عقیدې سره خلاف وي هغه په خپل ټول طاقت سره رد کوي او تشدد نوم ورکوي د معتبر علما کرامو د خوا ورکړی شوو فتواګانو توهین کوي او زه ستاسو دا فتوا وایم د پیزار سره هم نه ګڼم دویشتم د مخکینو تمدنونو لکه فرعونیت بابلیت زرتشت او نورو د بیا راجندي کولو کوشش کوي او آثار قدیمو ته د دې مقدساتو ته ډیر زیات احترامات لري دا ټول د سیکولر نظریه والا خلک دا کوي درویشتم دا خبره کوي چې دین مصیبت وي الیاذ بالله او د عزتونو نه انسان محروم کړي دي دین انسانانو ته د مرګ حدود جاری کوي او نور سخت دی وی دین مصیبت دی دین ولی مصیبت دی دین د الله رحمت دی والله چې کله ته مونږ کې استاد دې مونږ سره د شوق پیدا شي کنه ته د مونږ خوند وګوره قرۃ نبی علیہ السلام فرمای الصلاه قرۃ یعنی ته خو په دې حدیث عمل وکړه ته خو په مونږ باندې وخت لګوا ته خو مونږ له توجه ورکړه خشوع ځان کې پیدا کړه مونږ خوند وګوره چې دا ټول دنیا د خواهشات او دا ټول دنیا لذتونه درنه ختم نکړه نو خو دا الله په نوم کې چې کم خوند ته خو کینه چرته دا خو یاد کا ته وګوره چې تانه د دنیا خو دوی زوی دوی خو دغه د شیطانیت پس یو دی خواهش پرستی پس روان دي نو دوی وی چې اسلام نه اسلام ته خوند مزه خودلې ده په روحانیت کې چې کم خوند او مزه را پدې په دا کې ماده کې خوند نشته نو روحانیت ته تراشه ته به خوندونه وګوره سلوشتم د افضلیت معیار دین نه دی بلکې جبه دوی څه وای د افضلیت معیار ګوره دین نه دی جبه وطن دی قوم پرستی ده انتخابات دي کسو د ټولو کې اوچت ګوري چې کوم وای د وطن د لپاره زیات خدمت کوي د دین او جنس په بنیاد د انسانانو په منځ کې د فرق قائل نه دي او حالکه دا د عصبیت خبره ده نبی علیہ السلام فرمایي چې زه خو تاسو د اسلام نه مخکې عصبیت قوم په قوم سره جنگیدل اوس او خزرج په مدینه کې څو سو کاله دشمنی نه تیر شوی د نبی علیہ السلام د برکت او دا خو سم ګوره زمنګ د لپاره دا ډیره خطرناکه فتنه ده قوم پرستی وطن پرستی دا ګوره قومیت باندې خو شیطان د جهنم
لایق شو کنه خلقته من نار وخلقته ویل چې زما قوم او زه خو بهتر یو د آدم علیه السلام نه زه بدلول شي کوم نن زه پښتون یم او ته پلانکې او ته پلانکې موږ صرف مسلمانان یو سیو موږ مسلمانان یو دا د قومیت د اواز چتول دا د سیکولر نظریه دا داسه کیږي مسلمانان په منځو کې ویشل غواړي او مقصد نه ختمول غواړي دوی وايي تقوا د افضلیت لپاره سم معیار نه دی پنځه ویشتم د هر هغه څیز تایید کوي کوم چې د شریعت مخالف وي په دین باندې د زنادقه او ملحدینو په شان لعن او توان تاسو ګوره د سیکولر نظریه والا صرف مولا ما ټارګټ وي صرف عالم ما ټارګټ وي صرف په قران او په حدیثو بدوي اعتراضات کوي یاره امام بخاری په دې کې غلط شوی دی یاره پلان کې حالکه ظالم بچیا هغه کابیرونو نمونه ته پتا سس پکاوي سره اخلي تاسو سره په خدای پاک څخه کوي شپږشتم د جهاد په ضد هر یو حربه په کار راولي او جهاد ته دهشتګردي وایي دا ګوره د جهاد په شان کې مقدسه زمونږه شوبه بدنامي وي دا دهشتګردي هلکه هغه د اسلام د ازادۍ لپاره لګي دي منګ په دې سلو کالو کې خو یار منګ یو مسلمان ملک اٹیک نه دی کړی په کافر باندې اومدا منګ باندې اٹیک یو منګ خپل دفاع کوو منګ چې خپل دفاع تم را پاسې ګونو دهشتګر شو دا غسر ناراضي په ما باندې دلته حمله کوي و زه به د دې حق نه لرم چې زه به د خپل دفاع وکړم او زه به جهاد ټوپک راواخلم او دوی بیا څه کوي په مختلفو نومونو باندې دا مسلمانان د هغوی دپاره کار کوي موږ د دهشتګرد وایو ویشتم د ښځو او نارینهو د میراث د تعرض ازواجات او د سود د حرمت په شان په سریو حکمونو باندې ردونه کوي پولیسبانو د ښځو او د نارینهو یاره مساوات پکار دي د میراث په باره کې دوی څه کوي پولیسبانو ګوره ښځې لا وایي ګوره نیم میراث یې ولې ورکړی فلسفې نه دي خبر چې ښځه د ښځه خو د سړي راځي هغه ته خو یا اتمه میلاویږي یا ورته څلورمه میلاویږي دا جنۍ چې راځي دا د رور مقابله کې راځي چې د رور په مقابله کې جنۍ ته نیمه ولې میلاویږي په دې میلاویږي مولوي صاحبانو چې د جنۍ ټول کفالت اول پلار کوي که پلار نه بیا رور کوي که رور نه خاوند کوي که خاوند نه بیا زوی کوي دته ټول مال چې میلاویږي د په جب کې پروت دي الګ سره یې سم نه پاتې کېږي هغې خپل او بعض ځایونه داسې راځي چې جنۍ ښځه د خاوند سړي نه ډېر اخلي هغه موږ په خپل ځای باندې د هغې وضاحت کړی مولوي صاحبانو ډېر داسې صورتونه موږ ذکر کړي دي فتاوی میراث کې چې بعضې وخت کې ښځه ډېر اخلي اوس سبق دا کېږي چې نه باندې څو مثالونه اوس هم درکړي وي لکه ګوره یو دا مثال شو چې یو سړی وفات شي لور ترې پاتې شي او څه شی یو ترې لور پاتې شي او دغه شانته کې دغه ترې پاتې شي پلار یې ترې پاتې شي پلار یې پاتې شي او دغه ترې پاتې شي مور هم پاتې شي نو لور ته بیا نصف میلاو شي څو او دغه مور ته سدس میلاو شو او پلار ته سدس میلاو شو مع تعصیب نو دلته نصف هلته پلار ته 4 روپۍ پاتې کېږي او دلته لور ته 6 روپۍ پاتې کېږي ته سوچ وکړه نو د پلار نه هم زیاته لور ته پاتې شوه داسې نور ګڼ مثالونه هم موجود دي چې هغه وخت کې نو دا دوی د جهالت په وجه باندې دغه شانته کې دوی وایي ګوره داسې وایي په اسلام کې ښځو له اجازه ورکړې چې زیاتې ښځې کوه نو ښځه ته مو ډېر مړونه وکړي که نه ښځې له دې اجازه ورکړي موږ ورته زموږ ښځو خو الحمدلله په فطرت کې داسې نه دی چې چا د ډېرو سړو خواهش وکړي او دا بې حیایي ده بلکې سړی 4 ښځې وکړي خو 4 بچي به راوړي سبا کېږي 4 بچي نو یوه ښځه چې 4 مړونه وکړي 4 بچي په یو ځای راوړلی شي نه بل دا به د چا د نسل نه ثابتېږي د دنیا ټول نظام په نسل ثابت دی ځکه خو د یورپ نسل تباه دی د پلار په ځای باندې د مور نوم لیکلی پلار یې نه دی معلوم حرامي نسل پاسېږي حلالي ته اوس موږ ته وایي چې یاره موږ ته د ترقۍ لاره ښیي ترقي موږ نه مې زده کړې ده ظالمانو تاسو خو پلار ځان له پیدا کړئ شناختی کارډ کې خپل پلار ولیکئ د مور په نوم یادېږي او دا قوم دی او د دې قوم پسې زموږ خلک روان یو او موږ د دوی د ترقۍ خوبونه وینو موږ هم ته متاثر او چې والله دا داسې قوم دی او داسې قوم دی دا دونه رذیل قوم دی مولوي صاحبانو چې پلار یې نه دی معلوم نو دغه یو څو خبرې موږ ذکر کړې د سیکولر نظریې والا مولوي صاحبانو چې دا نورې هم ګڼې کېدی شي دا ویش موږ ذکر کړې انشاءالله سبا به د خیره د الحاد تعریفات وایو دا درسونه دوستانو مخکې شیر کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین